الرحمن الرحیم من دونه د الله نه ما سوا فکیدونی ما ته تدبیر جوړ کې جميعا ټول ثم لا تنظرون بیا ما لټه مرا کوي انی توکلت علی الله ما په الله اعتماد کړی دی ربي چې زما رب دی وربکم استاسم رب دی ما من دابة نشته دی هیڅ یو زیرو سالرون کی الا هو آخذ بناسیتها خو هغه مالک دی ان ربی بشک رب زما چې دی علی صراط مستقیم پس ملار دی فإن تولوا پس کچری تاسو اون منلا مخمت واړو فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم ما ارسل تاسو ته هغه احکامات چې زه تاسو ته را لېږلې شوي وم ويستخلف ربي قوما غيركم الله بجانشین کی تاسو په ځای باندې بل قوم ولا تضرونه شيئا تاسو بوته هیڅ قسم نقصان اون رسول شي ان ربي بشک رب زما چې دی علی کل شیء حفیظ په هر یو سیز باندې ساتون کې دی ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا کله چې زمونږ د عذاب دو راتلو ولما هر کله جاء امرنا چې زمونږ فیصله وشوه عذاب راغی نجينا هودا من نجات ورکو هود علیہ السلام ته والذین آمنوا معه برحمت منا او مؤمنان ته خپل رحمت سره ونجيناهم من عذاب غلیظ خلاص مکو د عذاب سخنا وتلك عاد دا عادیانو جهدوا بآیات ربهم چې انکار یې کړو د الله د قانوننا وعصوا رسوله او نافرمانی یې کړې وه سرکشي یې کړې وه د خپل پیغمبرنا واتبعوا امر كل جبار عنید او تابعداري یې کړې وه د هر قسمه زبردست او عنادګر واتبعوا في هذه الدنيا لعنة پدې دنیا کې ورپسې هم لعنت شو ويوم القيامه او پر ورځ د قیامت به هم لعنت یعنی الا وره ان عادا كفروا ربهم بشک عادیانو کفر کړو په خپل رب الا وره بعدا لعاد د رحمت نه لري والد د عادیانو د پاره قوم هود چې قوم د هود علیه السلام الله باغوی پیغمبر علیه السلام عادیان چې دا د نوح علیه السلام د قوم نه پاتې شوی خلکو او هغه خلکو چې دا پکې اکثریت پکې د دین هم نافرمانو الله پاک وی یو کال پورې تفسیر مدارک راغستري یو کال پورې په دې باران نه ورېدو قد سالی و په دې وجه هود علیه السلام ته دا خبره وکړه چې تاسو توبه وباسئ الله پاک به تاسو باندې په شیبو باران راووري او په دې کې موږ خبره کړې وه چې دا توبه چې کومه ده دا نوح علیه السلام ته الله پاک په سوره نوح کې فرمایي چې د 5 قسمو مصائبو د لرکوېدو لپاره الله ورته صرف یو توبه خولیا دغه شانتي حسن بصري رحمه الله هم یو کستا د 5 قسمو تکالیفونه د بچ کېدو لپاره صرف یو استغفار خولی او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو سړي ته پوښتنه چیرې زما اولاد نشته هغه ته استغفار وایا نو مجاهد سے بوئی چې داغه شاګرد دی وی دا هغه سړي د الله پاک لس زامن ورکړو او وی لس واړه وته لوي شو یعنی دا استغفار چې کوم دی دا د هرې مسلې حل دی بس چې ته الله ته ورنږدې شي ولې استغفار چې وباسي نو هوته صفا شي د ګناه نه صفا شي څوک چې د ګناه نه صفا شي الله ته ورنږدې شي لکه هغه د بهلول هغه طریقې و چې ورس چې کوم دی نو دغه ته مسله را پیښه وه هارون الرشید ته نو هغه خپل وزیرانو ته بهلول چته وګورئ واه الله ولا سړی دی هغه سره بر دې مسلې حل د وسیلې مسله وه بس هغې ګیر چاپېره وکتل نو بهلول د هغه بنګلې ویښ کې چې کوم دی نو ناست و بنیادونو سره ناست و خپل چې کوم دی نو سلبې مبې کولې هغه ملنګ سړی و لیونی و دنیایي لحاظ سره بس هغه اسپایانو ورپسې د بر نه ناړۍ ورغورځولې ښکته چې کوم اسپایانو هغوی بند په بانو تړو راچې کې کو بری راوخېجو او چې راویښېجو بادشاه ته حاضر کو هغه بهلول ورته وی عجیبه کار دی را سره وکړو بادشاه سلامت وي د ملاقات دا طریقه ده تا چې ما سره وکړه هغه ورته وی زما مسله داسې ده وی دا وسیله چې خلک چې کوم دی الله پاک وایي ما ته وسیله ونیسئ
نو دا کم خلق چې ته وسیله نیسي نه هغې څه نیسي هغه څنګه الله ته رسېدلي الله وایي تاسو زما ته د نږدېوالي دپاره د نیکانو خلکو دغه قربت حاصل کړي نو دا چې کوم نیکان دي نو دا دې څنګه رسېدلي دي نو هغه ورته وخندل وایي بادشاه سلامت دا خو ډېره اسانه خبره ده او زما غونته غریب سړی که ستا ملاقات له راته نو ویل اول نه به یې چیټ ورکوو تاله به سیکرټري ته وړو بیا به میاشت ته ما له ټایم راکوو بیا میاشت پس زه راغلی وم کیدای شي ته به ښکار له تللی وي بیا میاشت پس راغلی وم کیدای شي ته به خپلو مصروفیاتو وي خدای خبر چې کله به زه تا سره میلاوېدم او چې کله ستا ضرورت راغی بغیر د چیټ نه وې تا زه اوچت کړم او دلته دې کېنولم وی چې کوم خلک د الله سره ډایرک تعلق جوړول غواړي هغه دک شان دی الله سره ډایرک ملاقات کوي ځکه چې څوک د الله شي الله د هغه شي الله په خپله وي څوک چې کوم دی نو زما شي بس زه د هغه شم او دا کوم خلک چې هغه ستا غونده کې خلک وي چې هغې د دنیا نه نه اوزګارېږي نو د هغې دپاره خامخا بیا ضرورت وي چې د هغې د داسې یو انسان هغه قربت حاصل کړي چې هغه الله ته لږ نږدې لکه یو سړی چې کوم دی نو کوټې ته خېږي یو سړی چې کوم دی ټریننګ کړی دی چې ټوپ کې بره کیني یو کس ورته اندر پایي ودرېږي نو وخېږي نو الله پاک دلته کې هغې سره چې کوم دی نو قوم هود ته هود علیه السلام دغه شرط خبره وکړه چې تاسو چې کوم دی توبه وباسئ به د توبه به تاسو الله پاک ته ډایرک ورسئ لیکن هغې د هغې نه انکار وکړو الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې په څه طریقه واغسته هغې ورته ویې دا ته چې کومې خبرې کوې دا زموږ د ذهن نه بار دي دا زموږ په ذهن نه راځي او زموږ په تا یقین دی ته دروغجن یې نو هغه ورته وایي بس زه ټیک ده من دونه د الله نه علاوه د الله نه ما سوا فکیدوني ټول فکیدوني ما ته تدبیر جوړ کې جمیعا ټول را یو ځای شي ثم لا تنظرون او بیا ماله مهلت مه راکوئ چې څه ما سره کول غواړئ بس تاسو لاس آزاد وکړئ انی توکلت علی الله ځکه چې ما خو په الله اعتماد کړی دی ربي چې زما رب دی وربکم او ستاسو هم رب دی که منې که نه منې ستاسو رب دی ما من دابتن بل یو د ټولو نه لویه او اهمه خبره چې ورته وکړه یوازې رب نه دی ما من دابتن نشته دی یو ساه لرونکي یو زیروح په مخ د ځمکه الا هو آخذ بناصیتها خو هغې مالک دی موږ یې مالک ولې معنا وکړه دا سیه چې کوم دی نو ویلي شي دې سټوکي ته د تندي دې ویښتو ته او د تندي دا ویښته د دې نه چې ته سړی ونیسې نو وایي دا دومره خوګول کوي چې هغه بیا ځان نشي خلاصولی دا د مضبوطیا دپاره لفظ دی نو الله پاک به د خپل مخلوق داسې کمانډ دی چې بس دا ارسو کې پلاس کې دي چې څه وخت یې وغواړي نو دی ځان ته مخامخ کولی شي چې څه وخت یې وغواړي دی له جزا ورکولی شي څه وخت یې وغواړي دی له سزا ورکولی شي حضرت ابو حنیفه رحمه الله ته یو ورځ چې کوم دی نو یو کس راغی یو نوجوانو هغه ورته وایي چې زما څه ډېره عجیبه غونته مسله ده وی زه او کور والا مې دواړه ناستو خبرې اترې مې کولې په خبرو کې روان شو بس وی هغې ما ته تیزې خبرې وکړې وی ما ورته قسم وخوړو چې که زه دې رضا نه کړم بس زه به تا سره هېڅ چېرې خبرې ونه کړم او د هغې په مقابله کې چې کوم دی نو وی هغې ما ته ووي چې ما به رضا کېږه نی زه به سره خبرې نه کوم بس وی دوه ورځې درې ورځې هفته دوه هفتې خو دغه شانتې خبره ختمه شوه خو موږ دوه کسان یو په کور کې هر وخت یو بل سره انټریکشن راځي یو بل ته مخامخ کېږو هغه ما سره خبرې نه کېږي زه هغې سره نه کوم زما د هغې نه بغیر وخت نه تېرېږي او د هغې زما نه بغیر وخت نه تېرېږي اوس به څه چل کوو هغې هم قسم خوړلی دی او ما هم قسم خوړلی دی څه طریقه راله وباسه هغه ورته وایي دا خو اسانه مسله ده امام صاحب ورته وایي دا خو دومره اسانه مسله ده په دې کې کفاره هم نشته وی تاسو اسې ځان ته مسله جوړه کړې ده او ورته وایي دا څنګه ورته وایي مخکنی قسم چا خوړلی و ورته وایي ما خوړلی چې که تا ما سره خبرې ونه کړې او تا زه رضا نه کړم بس زه به تا سره خبرې نه کوم نو وی هغې څه ووي وی هغې وایي چې که تا زه رضا نه کړم نو خبرې خو سره هغې وکړې خو د خبرو مسله وه تا وایي که ما سره دې مخکې خبرې ونه کړې خبرې خو سره هغې د هغې نه پس خو سره هغې خبرې کړې هغې وایي که تا ما سره خبرې ونه کړې بس کیسه ختمه شوه ستاسو د دواړو مسله خو حل ده نه پکې کفاره شته نه قسم دی د خبرو مسله وه او مخکې د دې نه چې تا ورسره خبرې کړې وي هغې سره خبرې وکړې بس کیسه خلاصه شوه وی ورشه بس ته ورسره خبرې وکړه که غیر د څه وي چې ته ورته ووایه چې بهی کیسه خو زما ستا ترمنځ خو فیصله شوې ده ځکه
چې مخکنه تا خبره کړې وه کدی ما سره خبرې نه کړې هغې د سره بیا خبرې وکړې چې که تا ما سره خبره ونه کړې بس کیسه ختمه. الله پاک چې چاله پوهې ورکړي نو ورکړي. بله مسله ورته راله په دې آخذ بناصیتها په دې کې مې په دې مې لږ پویولې چې الله د هر یو څیز مالک دی او هر یو څیز باندې کمانډ دی. څنګه کمانډ دی؟ د یو انسان له الله دوره پوهه ورکړې ده نه ده. الله پوهه خو بیا د الله پوهه ده. یو سړي کره غلاګر راله او چې ټول سامان یې ترې راغونډ کړ سړی پرې راویښ شو. اوس چې راویښ شو نو ویې پېژندو چې بای دا خو زما د محلې کسان دي او هغې مو پېژنده چې بای دا خو چې کوم دی نو خو موږ راویښ شو دا خو اوس موږ پېژندلي یو موږ هر څه اوس خو بدنام شوي یو. نو بس وی هغې راټینګ کړ. وی ورته یې وی چې که زمونږ په باره کې د چاته ال وی چاته دې ووایي چې پلان کې و نو ووایه ښځه به در باندې طلاق کړي او که نه وی نو بس ولوي. بس وی هغه ورته ووایي چې بس ټیک ده هېڅ چاته به هم نه ومه. وی چې سهار شو نو خلک وایي چې پلانکي کره غلا شوې ده او هغه پرې راپاڅېدلی دی ګوره سړي یې نه دي پېژندلي او یګي دې کور صفا کار سي دینه وړو د محله کې ګرځېدو په جمعات کې به سره یو ځای مونځ کوو او د بوته چې کم دی نو یګي به یګي دې قسم اخیستی و چې که تا مونږ باندې ووایې یا زمونږ په باره کې دې چاته اشاره هم وکړه بس ووایه چې ښځه به در باندې طلاق کړي. بس هغه خود چې کم دی نو انسان خو زندګي قیمتي ده. یا ورته وایي چې ټیک ده نو بس هغه به ورته وایي چې هغې به راغله نو یا به ورته کتیم نه شوي سترګې به یې ښکته کړې. امام صاحب ته راغی. امام صاحب ته وی چې امام صاحب دکه شانته مسله را سره شوې ده زما د محلې سړي دي کنګال یې کړم او ښځه یې را باندې هم طلاق کړه. یا ورته وایي چې دا څنګه ورته وایي چې اوس هغه وایي چې که اشاره باندې هم موږ چاته وښولو نو ما باندې طلاق غورځولي. امام صاحب ورته وایي چې خیر ده ستا مسله اسانه زه به دې پوهېږم راشه. امام صاحب ورته وایي چې داسې چلو که چې کله دا کسان راشي ټول کلیواله به مونږ راوغواړو چې بای تاسو جومات ته راشئ تاسو مونږ به نن غل پېژنو نو ته مه چاته اشاره کوه او مه په خوله وایه خو چې کله ستا د غلا واله سړی چې کوم دی نو هغه راشي ته خاموشي اختیاروه. هر یو باندې وایي دا نه دی دا نه دی دا نه دی دا نه دی خو چې کله هغه راشي خاموشي اختیاروه. اډو ګوره ورته به خو چې کله ستا کس چې کوم کس تا نه غلا کړې ده او تا باندې قسم غورځولی دی چې کله هغه راشي بس ته خاموشي اختیاروه. هسې یو خو بل خوا ګوره په دې چل باندې وي او کسان وي واړه کسان امام صاحب ونیسل ځکه چې هغه ټول به ورته وایي به وایي چې دا نه دی دا نه دی دا نه دی چې هغه به راغی نو یې به خاموشه شوي هسې به امام صاحب ورته وایي چې دې ته نه اخوا نو الله پاک وایي علم هغه یو داسې څیز دی چې زه یې چاله ورکم چاله یې پوهه ورکم نو د هغې په هغه پوهه باندې ډېرو خلکو ته فایدې رسي او هغه پوهه داسې چې د انسان د عقل نه په خپله باندې بایي لیکن هغه د الله ورکړي هغه د سوچ خبره نه. الله پاک وایي اوم دکه شانتې دا بندګان چې کوم دی په دې باندې دا کمانډ ما ته هم دکه شانتې اسان دی لکه څنګه چې زه د خپل علم نه یو بنده له لږ غونته کې علم ورکمه. ان ربي علی صراط مستقیم ستا رب په نیغه لار دی ستا رب چې کومه لاره ښیي اکه صحیح لاره ده. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إلیکم که تاسو یې نه منې نو ما خو تاسو ته رسونه وکړه د هغه پیغاماتو چې زه پې الله را لېږلی وم. ویستخلف ربي قوما غیرکم زما رب بس تاسو په ځای باندې بل قوم راولي هغه ته څه ګرانه ده مې منې ولا تضرونه شیء او تاسو به ورته نه ګورئ تاسو به ورته سره تکلیف ونه رسوئ. ان ربي على كل شيء حفیظ زما رب په هر یو څیز باندې ساتونکی دی نګهبان دی. ولما جاء امرنا نجینا هودا الله وایي کله چې زموږ د عذاب ټایم راغی نو موږ هود علیه السلام ته نجات ورکو. والذین آمنوا معه او هغه کسانو ته هم چې هغه باندې ایمان راوړی برحمت منا په خپل رحمت سره ونجیناهم من عذاب غلیظ او هغې موږ خلاص کړه د عذاب سخت نه چې سخت سو ورځې مسلسل په هغې باندې طوفانو چې یو پیری چې کوم دی نو د مشرق د طرف نه پې هواګانې رالي شګې راوچتې کړې کور کې بند کړو ټولو بس د شګو ډېري پې وختو او تفسیر جمهور وایي خلک ترې نه تنګ شو چې کله به چې کوم دی نو هغه د فریادونو اواز راتله د مغرب طرف ته به الله پاک هوا راوسته او هغه شګې دې نه ټول لرې کړې وږي اوچت کړو دریاب ته وغورځول. الله پاک وایي هغه فی ایام نخصات اخیری صورتونو کې راغلی دی هغه سپېرې ورځې چې ورته ویلی شي نو زموږ دپاره سپېرې نه وي چې موږ وایو د نهې ورځ سپېره ده ځکه چې د نهې ورځ نه شروع شوی او د شروع پر ختم شي د هغې دپاره سپېرې ورځې وي چې هغې پې په عذاب شو. الله پاک وایي وتلک عاد دا هغه عادیانو چې ځان ته سوي چې ډېر لوی لوی ټوپونه والو هود علیه السلام یې نه منو جهدوا بآیات ربهم انکار یې کړی د الله د احکاماتو نه وعصوا رسوله او نافرمانی یې کړې وه د خپل پیغمبر
واتبعوا امر كل جبار عنید او تابعداري یې کړې وه د هر یو زبردست یعنی د بدماش او د عنادګر چې کوم بدماشانو چې بدماش کم سړي ته وایي چې هغه د هغه قانون او اصول نه بس د هغه اډري او عنادګر چا ته وایي چې د هغه بغیر د څه وجې نه سړي سره دښمني وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً په دې دنیا کې په موږ لعنت اولېږو او په دې قرآن مجید کې په الله پاک اولېږو و یوم القیامت او په قیامت کې به هم لعنتي الا اغلانه سره وره ان عادا كفروا ربهم عادیان اگی کو پر کړو پر خپل باندې الا بعدا لعاد لعنت داده چې د رحمت نه لري والد د پاره د عادیانو قوم هود چې قوم د هود علی السلام چې څوک د الله تابعدار شي نو په تابعدارۍ کې که د هغه هر څومره لوی ګناه وي خو چې د الله تابعدار شي خو توبه وباسله الله وي زه یې ورته بخمه او چې کله د الله نافرمانه شي نو د الله عذاب څه سره سم نه دی الله پې داسې ناشنا عذاب راولي چې ویوسقو وساقه احد الله وي داسې نیونه یې وکړمه چې داسې نیونه اړو د سره د چا وینه بسم الله الرحمن الرحیم من دونه دا الله نما سوا فکیدونی جميعا ما ته ټول مکر وکړئ تدبیر راته جوړ کړئ ثم لا تنظرون بیا راله مهلت مه راکوئ انی توکلت علی الله ربي وربکم ما اعتماد کړی دی په خپل الله چې رب زما هم دی او ستاسو هم دی ما من دابة نشته دی یزیروه الا هو آخذ بناصیتها خو دغه رب مالک دی ان ربي علی صراط مستقیم بېشکه رب زما هغه په سیده لار دی فإن تولوا کچری دینا فرمانی وکړه وینه منله فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم وتوته وایا یهود علیه السلام ما خو تاسو ته رسونه کړې ده د هغه احکاماتو چې الله پې رالیږلي هم ویستخلف ربي قوما غیرکم الله بس تاسو په ځای باندې جانشین بل قوم راولي ولا تضرونه شیئا تاسو به الله ته نقصان د الله دین ته به نقصان ونه رسولی شي ان ربي على كل شيء حفيظ بشک زما رب په هر یو څیز ساتونکی دی نگهبان دی ولما جاء امرنا کله چې زموږ د فیصلې وخت راغی نجینا هودا موږ نجات ورکړو هود علیه السلام ته والذین آمنوا معه او هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی په د باندې برحمت منا په خپل خصوصي رحمت سره ونجیناهم من عذاب علیز او خلاص کړو موږ د عذاب سخت نه وتلک عاد دا چې واقعه بیان شو د عادیانو جاهدوا بآیات ربهم چې انکار یې کړی د الله د احکاماتو نه وعصوا رسله او سرکشي یې کړې وه د خپل پیغمبر واتبعوا امر كل جبار عنید او تابعداري یې کړې وه د حکم د هر یو بدماش او عنادګر واتبعوا في هذه الدنيا لعنة په دې دنیا کې عمر پسې لعنت شو ويوم القيامة فرض د قیامت به هم لعنت یعنی الا وره ان عادا كفروا ربهم عادیانو کفر کړو په خپل رب الا وره بعدا لعاد لري والد رحمت الله دې د عادیانو د پاره قوم هود چې قوم د هود علیه السلام